قومي وطن پارټۍ صوبایي زمون ګران عزتمند چیئرمین محترم سکندر حیات خان شیرپو صاحب ته د مومند په خاوره باندې راتګ ته یو ځل بیا هرکلی ویم. دلته ناست زما د تحصیل یکه غونډ عزتمند ملکانان د قومي وطن پارټۍ مشران، دلته ناست د تحصیل یکه غونډ د لیمزو د قومي وطن پارټۍ زما تکړه ملګري مشران، دلته ناست د صافو د تحصیل ملګري او ډېر خواږه سپینروبي مشران، د پنډیلۍ نه راغلي زموږ ورور جمیل خان، تاسو ټولو ته هرکلی ویم، ډېره مهرباني. زه د خپل طرفه دغه مشرانو ته او دغه صافورونو ته مبارکي ویم چا چې په قومي وطن پارټۍ کې د سکندر حیات خان شیرپو د لاندې شمولیت وکړ. عزتمند مشره، د دوو خبرو په معذرت غواړم ستاسو نه. یو خدا چې په مومند قوم کې یا اسی په ټول قبایلي سیمه کې هم شته، خو خاص کر په مومند قوم کې زمونږ سیاسي پوهه نشته دی. موږ سره به ډېره ګزاره کوئ، په سټیج باندې به څوک مخکې کېږي څوک به وروسته کېږي، نوم چې واخلي لیټ راشي. سیاست زده کولو کې موږ ته لا وخت شته دی، د دغې معذرت غواړو. دویم معذرت عزتمنده مشره، پروګرام لږ شانتي موږ چې څنګه کړی و یا کوم نو هغه شان ونه شو، واقعه پکې پیښه شوه. د ملک اعظم او ملک شیر محمد کورنۍ کې یو زنانه وفات شوه، کومه چې بجلی والې وه د هغې په دغه سره هغه پروګرام لږ شانتي دغه شو، ډسټرب شو. خو بهرحال دا زموږ ژوند دی او د ژوند سره تړلې خبرې دي. خدمت دی، سیاست دی، تګ راتګ دی، دا به کوو. تاسو ته به بیا هم تکلیف در کوو، تاسو به بیا هم موږ له راځئ، په دغې به رانه ګیله نه کوئ. خبرې لږې مختصر کم، دوه څلور. عزتمنده مشره، په کوم خاوره چې ته ناست یې دا خاوره ډېره زیاته ځپلې شوې ده. په دې خاوره باندې داسې کور نشته چا بړنګېدلی ني، په دې خاوره باندې داسې مشر نشته چې هغه به جړېدلی ني، په دې خاوره باندې زما داسې خور مور نشته چې هغه به جړېدلی ني، په دې خاوره باندې به داسې زما زنانه ني چې هغه به کونډه شوي وي. او بیا د هغې نه پس عزتمنده دغه یو لهر خو په دې خلکو تیر شو، بیا د هغې نه پس چې د اپریشن په شکل کې زما په دې قام باندې زما په دې روڼو باندې څه تیر شو، نو هغه هم د تاریخ یو حصه ده. دویم دا چې په دې ټوله مومندو کې تاسو وګورئ نو میداني علاقې یا ځمکه چې دا نو یا ما ترکزي سره ده او یا زما صافي رور سره ده، نوره اواره ځمکه یا پټې نشته دي. او دا حقیقت دی چې اوبه یا په ترکزو کې دي او یا په صافو کې دي، دلته د اوبو هم دومره تکلیف نشته دی. خو دا خبره ځکه کوم چې د دې هر څه باوجود 40 کاله په دې صافي قوم باندې چا د 1 روپۍ احسان ترقیتي کار دا چا نه دی کړی. کاغه د هسپتال په شکل کې وګوري، کاغه د سکول په شکل کې وګوري، کاغه د کارخانې په شکل کې وګوري، نو دې قوم له چا هیڅ توجه نه ده ورکړې. اوس په دې نږدې دور کې زما د دې وروڼو یو متنازع اوس هم روانه ده د باجوړ وروڼو سره. زما وروڼه دي، زما قبایل دي،
خو داسې کردار زما مشر، داسې کردار زما ملک، داسې کردار زما انتظامیه، داسې کردار زما سینیټر، زما ایمینه او زما ایم پی ای ونه لوبو چې د دوی په زخم باندې مرهم خېوي او د دې خلکو سره ناس او د دوی دا مسله حل کړي وي په شرافت باندې او په انصاف باندې. عزتمند مشره، نن چې په کومه خوره باندې تاسو ناست یې، دا یو ډېر عزتمند قوم دی او د مومن زه اکثر دا خبره کوم چې صافې، ترکزی، علیمزی، خویزی، بیزی او عثمان خیل دا د یو جسم مختلف آزادی پارٹس دی که په دې جسم کې یو حصې تم څه نقصان ورسی، خوږ شي، نو ټول بدن کې خوږیږي. عزتمند مشره، نن دا خل تاسو ته ناستی، ستاسو خبرې ته ناستی. زما دلته یو مشر رحمت الله یو خبره وکړه، مشر دې سپین ګیری دی چې مومن د سره نه نو سنشي کوله، نو دا خبره ځکه سی وکړه عزتمند مشره چې 80% د ووټ ستام د مومندو دي. تکه زما وزیر کیږي او پر اروان وخت کې ته زما وزیر اعلی کیږي او ان شاء الله کو به امدا واده سره کو چې ور وزیر اعلی به جوړو. نو په تنګي کې به مومن قوم جوړي او د مومند په خوره باندې مومند او صافي رور به جوړي ان شاء الله دا سره واده کوي. دې مشر ته پته وا، نو زه دې مشر ته ویم چې مشره تاسې خبره کړې وه، خو نن به را پاسې د ملي مشر آفتاب احمد خان شیرپو لاسونه به کلکو، هغه سره به اوږه په اوږه باندې ودرېږو، ځکه چې د پښتنو په سیمه باندې واحد دا یو خاندان دی که په تاریخ کې چا د یونی قرباني ورکړې ده نو هغه حیات محمد خان شیرپو ورکړې ده او صرف او صرف د دې پښتون قام دپاره یې ورکړې ده. دا په تاریخ کې لومبی شهید و. نو زه د خپلو د ملي مشر آفتاب احمد خان شیرپو صاحب نه او د خپل مشر صوبایي چیرمن سکندر حیات خان شیرپو صاحب نه دا یقین لرم چې کله د مومن په خوره باندې څه قسم قرباني شي، څه قسم خدمت شي، ان شاء الله دا به زموږ نه مخکې ولاړ یو، موږ به پسې ولاړ یو. او ستاسو د حق دپاره، ستاسو د خبرې دپاره به ستاسو دا ترکزی ورور ان شاء الله جنګ کوي او دوی سره به ولاړ یو، د دوی نه به د خپل حق او د خپلې خاورې د خپلې حصې پوره ان شاء الله دا غوښتنه کوو، دا انصاف پکې غواړو. خو د دې دپاره موږ لم پکار دي چې دا د پښتنو پارټي دا موږ مضبوطه کړو. موږ ډېر ما په خپله 20 کاله د یو غټې پارټۍ سره وخت تېر کړو. ما د هغې دپاره په دې ځمکه باندې په سخته باندې په هغه وخت کې یو جدوجهد تېر کړی دی، خو چونکې د سند پارټي ده، د سند سره تعلق ساتي، سندی سړی ستاسو په کار نشي راتلی، پنجابی سړی ستاسو په کار نشي راتلی. که ستاسو په کار راځي نو هغه به ملي مشر آفتاب احمد خان شیرپو راځي، که ستاسو په کار راځي هغه به سکندر حیات خان شیرپو په کار راځي. نو بیا ولې صافي غرونو دا عهدونه بیا ولې دا واده ونکړو د خپل مشر سره چې پر روان وخت کې به ان شاء الله موږ ته بېنوا نه لېږو، پر روان وخت کې به موږ تا سره اوږه په اوږه ولاړ یو او د دې صافو وروڼو د دې مومند د خاورې وروڼو به ان شاء الله تاسو سره مرسته وي او تاسو به دغه وزیر اعلی کورسۍ ته یو ځای لېږو ان شاء الله. دا واده سره کوو، ډېره مننه جي، ډېره مننه.